बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीज़ान द वही बयान काफी हद पूरे मां द खपल वस मुताबिक स्तासु को मख के बयान को वही पे जंदल दा चूंकि द जरूरियात द दिन न दी न अल्लाह दी की चितासु के पुशवी है और पे जंदली में अजीजानु नन बलियो मुश्किल गुंदे बहस थे। अगर दादे छे दे वही जरूरत सो कदा वही नवे शवे नुबिया बदा दुनिया यादा इंसानान चले दे नशवे दे मकाम के द उलमाए मुहक्किकीनो देर खन्नाक और तफसीली बयान है। लफ्ज हैवान दा इंसान तमवाई और हैवान खरता गईता मेखता संडाता चीलिता मरगैता मेगिता किरलिता माशिता दीतम हैवान नफस हैवानियत के सुम्र जीरूह अशिया चिदी दाटोल मुश्तरक थी। दाटोल हैवानान और दाटोल द खुदाए मखलूक दे। इंसान च अल्लाह पाक पटोल हैवानात के मुमताज को और पटोल हैवानात के खस्ता शिकल और खस्ता है अत सूरत चे दे आगा इंसान तवर करे तासु सुम्र जीरूह अशिया चे उगो रही नुपदे टोल जीरूह अशियाओं के खस्ता सूरत चे दे अगद इंसान दे। मात खबर पोएगी खरो इंसान उदरावा और चाहता हुआ है चे दा खर खस्ता दे कदा सड़े खस्ता संडाव इंसान उदरावा गए इंसान उदरावा वगैरह वगैरह। और दा खबर उस चे इंसान पटूल मखलूकात के खस्ता सूरत पैदा दे नुदा खबर हम खुदाए करे दा जमा ईजाद न दे और न जमा खबर अल्लाह वेली दी च लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम
ما انسان پیدا کړی دی په ډېر ښایسته صورت باندې. نو دومره تاسو هم ټول پوهیږئ چې ښه خلقت او ښه صورت په ټول کائنات کې زیروح اشیاء کې دا صرف د انسان. نو چې څومره د خلقت او صورت ښایسته خدای جوړ کړی دی، نو داسې د در رهنمایي هم الله پاک په ښایسته صورت باندې کړی. 1,40,000 پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دا صرف د دې انسان د رهنمایۍ دپاره خدای را لېږي. او تاسو ته پته ده چې دنیا کې هر یو شی چې تاسو ښایسته وګورئ، نو دا دلیل د دې وي چې دا دروازه ده یا دا دیوال ده یا دا چت ده یا دا سړک ده یا الماره ده یا کرسی ده یا میز ده. نو چې دا تاسو وګورئ نو دا یقین بم ضرور راشي چې څومره یو جوړ شوی شی ښایسته وي، نو دا دلیل د دې وي چې د دې جوړونکي به هم ډېر ښایسته وي. ځکه چې هر موجود دا دال وی په موجود باندې. څومره موجودات چې تاسو په دې کائنات کې وګورئ نو دا دلیل د دې وي چې دا موجوداتو د پاره څوک موجود هم شته. بې موجوده یو شی په وجود کې نه راځي. دا تاسو ویلی شئ په دې جومات کې ناست چې دا زما خولې ته مخامخ چې کوم لوډ سپیکر دی دا په خپله جوړ شوی دی، دا ویلی شئ؟ یا دا زوړند پکې چې دی دا په خپله جوړ شوی دی، یا دا لنټر چت چې دی دا په خپله جوړ شوی دی، یا دا د دروازې چې دی د جومات دا په خپله جوړې شوي، دا ویلی شئ؟ دا ټول سیزونه که خیال وکړئ دا موجودات دي، او هر یو موجود چې وګورئ نو هغه دال وي په دې باندې چې د دې څوک موجود شته او د دې څوک پیدا کوونکی شته. نو عزیزانو که یو دومره غوندې اوسپنه چې تاسو وګورئ ټول جماعت ته آواز رسوي، ستا عقل دا نه مني چرې هم چې دا اوسپنه په خپله را جوړه شوې ده او مشین یې جوړ کړی دی او آواز پکې پیدا شوی دی او دا به چرې ستا عقل ته رانشي. نو چې د دې دومره وړوکي شي متعلق ستا عقل ته دا نه راځي، نو بیا دا ځمکې او اسمانونه او دا دومره عظیم نظام د دنیا چې دی دا به د عقل ته څنګه نه راځي چې د دې هم څوک پیدا کوونکی نشته، دا په خپله پیدا شي، دا به هم راشي. لن دا انور وګورئ، د نور سترګه وګوره دې ځای نه د ننبعي د یو روټۍ عمره ښکاري، او دا یو سترګه د نور چې ده دا د دې ټولې دنیا د ځمکې په 8 مقدار له لویه ده. دغسې دا سپوږمۍ وګوره،
دا د دې ځمکې په مقابله کې داسې ده لکه په یو لوی شکور کې چې 1 روپۍ واچي. عزیزانو دغسې دا یو ستوری. نو دا ټول موجودات دي او موجوداتو د پاره موجود چې دی دا ضروری دی. اس موجود بے موجد نه نه. نو اول خو بداو منئ چې په دې کائنات کې د کائنات موجد چې دی دا صرف د پروردگار عالم ذات دی، بل څوک نه. بیا دا ټول کائنات د خدای ملک دی او مالک ته هر وخت اجازت وي چې هغه په خپل ملک کې هر تصرف وکړي. ستا پټی دی، که ته په خپل پټي کې الوګان کرې نو تاسو منې کولی شي، یا پکې کچالان کرې نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې جوار کرې نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې غنم کرې نو تاسو منې کولی شي، یا ته پکې اپین کرے تاسو منې کولی نشي. ځکه چې ستا ملک دی، ته چار څه پکې کوي. تاسو وګورئ د پاکستان حکومت زړه پړکو چاودو د غریب چې اپین مه کوئ. اوسو کې مانی نه ټوله دنیا اپین کری لګیا. اپین ولې مه کوئ؟ ولی ما ته حکومت وی چې گندب کې خلق اپین کری او دې نه دایروین جوړي. دې متعلق د علماء ته تقریرونه پکار دي چې الکه د اپین مه کوئ. نو ما ورته وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. زمام دا رائے ده چې اپین مه کوئ. خو یو خبره درته کوم، بیا خبره ده چې په پاکستان باندې نن حکومت چې د چا دی د هغوی د عقل جنازه وتې ده، هغې کې عقل نشته. پوهېږي نه سبا پیژني او نه ماښام پیژني. یو سړی ته چاوي اغلا دې وکړه بیغه دې غر کشا آخرت کې بچ سکے. هغه ورته ویلي چې آخرت کی خبر ہے کس کو، آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے. آخرت چاته پته ده؟ خبرې د دې دنیا کوه چې غلا مې وکړه ډېر مال مې ووالو مزې به پې کوم دنیا کې به خورم سکم او عیش پکې کو. د دې بدبخت قوم نظر چې دی هغه په آخرت باندې نه دی. دوی وقتی طور مفاد وړاندې کړي دي. نو کم ملک د ملک سربراهان چې وقتی طور مفاد وړاندې کړي وي دا ملک انجام داشي چې هغه وران شي، عمل تباہ شي، یا خدایي آفت پر راشي یا بیرونی طاقت پر راشي او هغه ملک ته قبضه کړي. دوی سره بدا چل کی. نو د دوی د عقل جنازه وته ده. دوی اس په 16-15 او په شرم نه دي. په دې نه پوهېږي چې دا کار زه کوم، زه په دې شرمېږم. خلق بڅوي.
اوس دوی په خپل ځان کې ټیک دي. دوی وایي چې خلق وینو مونږ ته به وایي که نه چې دا شرم دی، چې خلق شته نه نو مونږ ته به څه څوک وایي چې دا شرم دی. خو هلکه مونږ په دې جومات کې چې دا څومره ناست یو او زم کمیس پرتوګ وباسم او بربند په دې منبر کېنم او تاسو هم کمیس پرتوګ ویستی او بربند په دې جومات کې ناست یې، نو په ایمان وایي چې تاسو به ما ته ووایئ چې ته بربند ولې؟ یا زه بربند په منبر ناست یم او تاسو هم کمیس پرتوګ وباسئ او ټول بربند کېنئ، نو زه به تاسو ته ووایم چې هلکه بربند ولې یې ظالمانو جومات دی؟ زه به ووایم درته که زه ووایم چې تاسو بربند ولې یې جومات دی نو ته به وایې چې ته خو موږ نه مخکې بیخت یو، زه بربند ناست یم. نو عزیزانو نن قوم هم پرتوګ ایستلی دی، بربند دی او دوی هم بربند دي، نو خفت را خفت کای کند بیدار یو دبلو دی ویخولی شي یا یو بربند بل بربند تویلی شي چې هلکه ستا دا خانه ښکاري ویلی شي ورته؟ که یو بربند بل ته وایي چې هلکه ستا دا ابو دا ستا چې ښکاري. نو عزیزانو قوم هم پرتوګ ایستلی دی، شرمېدلی. نو حکومت وایي که موږ د شرم کارونه کوو نو دا قوم موږ نه مخکې شرمېدلی دی. که تاسو خیال وکئ زه وړوکی وم، په خبرو پوهېږئ؟ زه وړوکی وم نو موږ به د شلتالانو ګټ کې راټولول او په دې باندې به بیا لوبې کولې. نو واړه چا راته ووایي چې په هغه زمانه کې دا د اوس په اسلام آباد نومي ښی دی په جنګیرپوره کې د ډمو بازار اوس پکې دا چوغې موغې او دا کپڑے دا خرڅي، اسلام آباد نومي پیږي. اسلام آباد آسان نوم دی، پارځه خلق دي. پنډای کې هم په اسلام آباد نومي خدای کار څه پکې کیږي، خو اسلام آباد دی. دا د ډمو بازار. نو الکان وی چې راځي دا ډمې شلتالان ډیر خوري او تل ډیر ګټ کی پراتی، نو راټول به. نو مونږ لاړو د ډمو بازار ته، پالان دي کوسو کې شلتالانو ګټ کی راټولو. نو یو ډمه جاړي بلخانو کې بناسته وي، تاسو د الکانو ته پته نشته، زړو زړو لیدلې وي. نه زمونږ د دې کلي نیم هغه وخت کې یو لیدلی اوسم چې راشي ما ته مخامخ د سترګې داسې ټیزنې غوندي. نو یو ډمه جاړي، نو یو بلې ورته آواز وکړو په دې بلخانو کې به دا ډمې داسې په کړکۍ کې ناستې وې، ځان مان ځای جوړ کړی و، خلق به ولسله راته. نو یو بلې پې آواز وکړو ویل ولې جاړې؟ نو هغې ورته وایي چې اینې مخامخ پلانی ډمه چې ده ما ته وایي چې ته توبه وباسه. نو ویلې زه لا پیدا هم نه ومه چې دا راوتې ده او ډمه شوې ده، نو دا توبه نه وباسي او ما ته وایي چې ته توبه وباسه. په کار خو دې ته دي چې اوس زره شوې ده چې دا توبه وباسي. نو عزیزانو یو ډمه بل ډمې ته ویلی شي چې ته توبه وباسه. یو بزرګ ته چا زوی راوسته وی چې دا ماشوم مې ګوړه ډېره خوري، غاښونه یې ټول خراب شو. هغه وی سبا یې راوړه. چې سبا یې راوسته نو ورته چې بچیه بیا ګوړه مه خوره. ویل ښه
نو ورته وې صاحب دا ټکي خو پرونم تا ورته کولې شو، زه دې بیا ولې را پازاب کړم؟ ورته بیا مې ذکر را پازاب کړی چې پرون ما په خپله ګوړه خوړلې وه. نو که ده ته مې ویلی دی چې ته ګوړه مه خوړه، نو په ده بیا څه اثر کړی؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن د ملک واګې چې د چا په لاس کې دي، د دې قماش خلق دی. کومو کرتوتونو کې چې په خپله مبتلا دي، د هغه کرتوت که ما ته ووایي چې ته دا کار مه کوه، نو په ما به اثر وشي یا زه به یې ومنم چې ته زما نه مخکې دا کار ولې کوې؟ نو چې ته ما نه مخکې په خپله کوې، نو زه به یې څه وکړم؟ لکه یو بزرګ وایي چې اذا کان رب البیت بطبل ضاربا، اذا کان رب البیت بطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص. اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، چې د کور مالک د ماشومانو پلار دوپړی غږی، پلار یې دوپړی غږی، نو که ماشومان ورته ګډ شي نو ماشومان یې ملامتول پکار دي، ځکه چې پلار یې دبلې ماري، نو زوی چې دی هغه په ګډېدو باندې ملامت کول نه دی پکار. نو عزیزانو عرض داو چې دوی څه وایي، نو دا دروغ وایي. چې څه وایي که د جمهوریت نامه علي، نو دروغ وایي، دروغ وایي. ته ورشه په ټول پاکستان کې دا کوم الیکشن چې دوی وکړو، چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي، ځکه چې په مسلم لیگ باندې د اسمان نه وحی راغلی ده چې په پاکستان کې د بل چا ځای نشته سوا د مسلم لیگ نه. نو چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي، هلته وګورئ په ملک کې شوي الیکشن کې څه لوبې کوي لګیا دي، چې د دوی دال پکې نه ګلیاویږي. بیا دا ملک صرف د هغه چا حق دی چې د چا په لاس کې اقتدار وي. نن د قوم بچي ایم اے او ایل ایل بی او بی اے سی او بی اے بی ٹی او ڈبل ایم اے کړي دي، کلرکی ورته نه ملاوي، او تر ریټایر فوجیان راولې چې چرته سوړه خالی پاغي کې ریټایر فوجي ورنه نباسي. نو د عمل د دوی د پلار جګیر دی. ریټایر معنا څه ده؟ انګريز به ریټایر کنډم توي چې د ارث نه وته د بوس نور کور ناشتي الله الله بکای د مزدوري او د نوکرای قابل نه دي. نن کله چپړاسي ځای خالی شي الټریټایر فوجي راوي، اوس نوې فورس جوړیږي. تاسو کومه کلیه په خبره پويږئ نه؟ مړ پدې ما چې زمون ژوند د لیونی خوب ده. जिंदगी ख्वाब है दीवाने का, न समझने का और न समझाने का. ژوند زمونږ د لیونی خوب دی. لیونی چې خوب وګوري نه پخپله پې پوهېږي او نه بل پوهولی شي. نن د پاکستانیانو ژوند چې دی د لیونی خوب دی، پوهېږي نه. تنظیم نو کېږي او نوې فورس جوړوي، دوی لګیا دي. او په نوې فورس کې
पेंशनियर फौजियान बरावली और अगब तानेदारान लगाई। और या बा दाबा खपल पके लगी द बाबा द खपलवानो कोरवान में दे वजीर आजम था ताकि 5 निकाती प्रोग्राम के नई रोशनी स्कूलना कोलाव कड़ी दी। नई रोशनी स्कूलना पदी स्कूलों की चदा द कौम और बच्ची और कौम सबक होई दा बकई चाची वेली दी दागी जे चरता दे ब्याह गोरे दा पॉलिटेक्निक कॉलेजों नची दी। पॉलिटेक्निक मेरिट दुई खैदे वो सवा नंबर उस पॉलिटेक्निक सही तरकानी हो जोलागिरी हो नदापी हो खुदा का सबक देखा ना दागी मेरिट वो सवा ही खैदे ब्यागे द पारा विफाकी गवर्नमेंट अजीब फंड वर करे दे चिदा कॉलेजों डबल शिफ्ट कई सहर क्लासों की चालकान न जाएगी नौगे द पारा शिफ्ट डबल कई द पॉलिटेक्निक डायरेक्टरान और सेक्रेटरियान होना तपोस बसो कई च मरकजी हुकूमत कम फंड वर करे दे तासो द पॉलिटेक्निक कॉलेजों डबल शिफ्टों कवई वले ना मा खपल न दी जन टीवी गोरम हो ना ड्रामे गोरम हो ना माता पतश्ता कुछ चारा तवे जी टीवी की और ड्रामा कीगी ची आरा दो काऊ की नागा सड़े हुई चिदा कानी हो नकड़ू से बुकड़ू चो के तपोस कई पोस प्रे कड़िया और शर्मे दलिया हुकूमता स्ता पटीवी के ताना पर तु गुबासी और जाने दर नवीस्ते शर्मे दलिया तपदेम में शर्मेगी और माँ और दली चिदा से शह न रे चाहुई और पसेला कई ने दी तड़ी दास शहर रस्ता सुबह गो रही टेलीविजन खुदा सरस्ता कर मुबारक हमशा गो रही पुराना आवाज लूट लगे दले दे बाजार लगे दले दे तपोस वाला सुख निष्ठा दा मुल्क द दिल्ली राजा दे वही दिल्ली का राजा मोया कोई रोने वाला नहीं जरा वाला पे सुख निष्ठा दाम समल्क दे द कम्मल को वजीर आजम द चुआरियानो द जमादार फैसला पटोल औरस के उनकड़ेशी आगा वजीर आजम दे काबिल दे कि दे मुल्क वजीर आजम पाती पर उन चिपे खबर तरह गले हो न कमेटा मेयर से शही खुद चुआरियानो मशर जमादारी कर दासा तले उनकड़े नो नाकाम लाड़ो दस मुल्क दे नो दा तासो तप गुस्सा पदे चित्सा खबर रागले नहीं तासो परतुगु नहीं इसती और ब्या मैदान तरावती है दशपे पर 2 बजे पोस्टरें लगा हुई पर 2 बजे साहब पर दीवालों में निकल के हुई आपकी कीमती वोट का हकदार फलानी खान उस फलानी खान तो गोरा द दुनिया गल डाकू बेईमान दरिंदा आगे कौम द पारा तासो पोस्टरे और टोल देवालू न लिखी करने लिखी तासो
یو ملا ولاړو په بنو طرف فیل شو مال خون شو چې فیل شو خدای دې دا ملام کور وران کې چې ولا لکه ته څه کوي چواریانو جمعداري کې بیختي فیل شو د چا مقابله کې د یو خان مقابله خلقو څه وي مړه مولا له څه غواړي اوس به جومات ته ورځو موږ وظیفې بخورو بیختي زاده خان دې کړو ته نه شنه توري چې خو ملایي اله په دې نیت خلقو وټ ورنه نن زمونږ ایمان د شنو چای پیاله ده او زمونږ ایمان د تورو چای پیاله ده او زمونږ ایمان د واده خټ کېدلې وریجې دي په دې زمونږ ایمان خرڅېږي یا زمونږ ایمان د کچرو کباب او روټۍ دي ورشي په کچرو کې ګوانو ګورئ بیا مالدارانو ګورئ بیا ملکانو ګورئ بیا تصدیق کنندگانو ګورئ په کباب او روټۍ د دې ایمان تباش نو ایمانونه نشته کاکا ما امید لرئ او ما پتا موسی کم نظام چې زه بیانوم تاسو د پاره زما خپل بیړی غرقه ده زه به تاسو سره کاږم یا تاسو بیړای بد څه پار کړ تاسو وای په ایمان چې یو پلیت تلاوي زه په منځ کې ناشته مو تاسو را نګیر چا پیر ناشتي زه ځان ته پاک ویلې شم هاندي ویلې کزوم چې زه پاکم او تاسو ما نګیر چا پیر پلیت یې نو ما ته بداوي چې خلد کې د دانا او خېجا نو ته په منځ کې ناشته نو ځان ته څنګه پاک وې نستام پاکستان نن پلیت ډند ده مونږه په منځ کې ناشت ځان ته پاک نشو نو عزیزانو عرض میں داو چې انسان الله ممتاز کړي ولې ده د ټول حیواناتنا الله دته امتیازي شان ولې ور کړي ده زکا چې یوازې عقل د دغه ژوند جوړولو لپاره کافی نه و هغه د لپاره یو معین او یو مددگار پکارو یوازې عقل دا یو سړی پرون راغلی 13 ورځو کې یو وفد راغلی MRCA فرانسیسی اسپیټال دی په جی ټی روډ باندې MRCA فرانسیسی اسپیټال داغه مشره د فرانس انګریزا ده او دا اسپیټال چلی فرانسیان هغه کې ملازمان دي مسلمانان کابلیان بیماران وغیرہ 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 هغه انګریزا پکې مسلمانان مستنه پریدي یا کدرو جنوم والی هغه ور پورې ډرامې کوي کله حج نوم والی یا ور پورې انګریزا ډرامې کوي نا 13 ورځو کې یو وفد راغله او پرون بیا دا یو سره نو ما هغه ته وی چې بچیا دا د هسپتال دی د چا د فرانسیانو دی وی چاو مشره ولا غیره لګلې دا وی چاو امداد ولا غی ور کوي وی چاو نو مالته په اعتراض کولې شری نظام امریکای اعلان دی غوښته کینو سپورې به وختي راغلی او 200 کاله ته د تاج او تخت برتانیې لاندې غلام وي او سلوخ کاله وشو چې ته د امریکای غلام وي ستا خپل دي څه شي نو ما غته وی چې زه به تقریر کې وایم خودوی دا زما مثالونه به موریدلی چې یو شرمېدلې بل شرمېدلی ته نشي ویلای چې ته والد ویلای شي نو ستا د پاکستان حکومت وړاندې نه جامې وتی دي او دین او اسلام پورې خندا کوي
ستا د پاکستان په محکمو کې افسران داسې تیر شوي دي چې په جماعتونو کې بانګونه بند کړي چې دا د شپې ما د خوبه وباسي بانګونه بند کړي نوکران د بنگلو نه ویستي دي چې منځونه کوي نو لار شکور کې کینه دا د منځونو ځای نه دی ستا د پاکستان افسران په مجلس کې ناس خلقو ته ویلي دي چې زه روجې نه نیسم What is روجه روجه ستا د پاکستان دا خسی مالداران دوی په مجلسونو کې ویلي دي چې مړه روجه خو هغه څوک نشتی چې وړه ورکړنی او دا ټکي هغه چا کړی دی چې پلارانې ما لیدلي چې د هندوانو لوښي به وینځل او د هندوانو د دوکانونو بورای به اوچتولې هغې سره د پاکستان د برکته چې پیسې رالې نو هغې وی روجه خو هغه څوک نشي چې وړه ورکړنی دا ستا د پاکستانیانو حال نو ته د فرانسیسیانو نه به څه ګیله کوې هغه دي دي نه نو سړی پاتې نه دي روره په ملک صفا خبره ده سړی پاتې ایو کوچایلا خزه راغلی ویل خورې مبارک سه هغه ویل ولی ویل آباد ملک سه پلار دی ملک شو مونږ په دې قبایلو کې د ملکای پسې خلک ډیر زور کوي کنه جی او بیا دې قبایلو څخه خاص پټکې ساتلې چې تحصیلدار صاحب سره ملاقات نو شمله مملاو کنه دا ځان باندې ور کړی چې تحصیلدار لورنه وزي ورته کینې نو چې د کور تراشي نو کوړته چې خزه خلای پروسته چې صاحب لا خو ورنه واتم کنه چې دا څه خو کوس پاس را تا وکاتو او په پرسي کې کېناونه او خلا چې ډېر خواږه خبره را سره تحصیلدار څه تحصیلدار څه خدای پراسته کزه په پیښور کې په تحصیلدار پوزم پاکا پوزا نو قبایلو کې تحصیلدار چې هغه دغه اسمان نه را پریوته فرشتي او کور ته چې را پوجرا کې ټیکینی صاحب لا لور و خو چې ډېری ذاته دې مو په کرسي کې کېنه نا کوچای ته خزراله ول خوري مبارک سا ول ولي ول آباد ملکس نا کوچای ویرو مخي ووان ورته الخوري قیامت وی چې ولي ول سړی ټول خلاص شو چې د ما با ملکس سړی چرته پاتې نشو چې زما پلار ملک شو نورو په پاکستان کې سړی خلاص دي تاسو راشي دا استاد دې صوبه سرحد हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ पेज नहीं सतावली हेल्थ यरे गई मां जब बला नहीं मां हेल्थ मिनिस्टर द सेहत मिनिस्टर द दवायानो मिनिस्टर द अस्पतालों मशर تاسو د په خدای قسمی چې دا لک تاسو هو کوي چې د دې صوبه سرحد د صحت منسٹر چې دغه تعلیم څومره دی دا کار خو لګو کوي د ملک اعلی تعلیم او اعلی نظام او دوایانو نظام هغه وګورئ او بیا وزیر وګورئ او دا وزیر قابلیت وګورئ ننزه یو خرابه دوایی به تاسو راشي په کورونو کې دوایانې جوړیږي کورونو کې او دا کیمستانې خرڅي او بیا د متعلقه ډاکټر او ډاکټرې سره ملاوي نو د کور جوړ کړي دوایی چې دا هغه ډاکټر په کمیشن باندې او هغه ډاکټر په کمیشن باندې لیکي او هغه کیمست ورځي د کور دوی ته خرڅ ورشه هسپتالونو کې وګوره کروڑونو
په دوايي اسپیټالونو ته راځي یو ډیسپوزیبل سرنج چې په 1 روپۍ کېږي عام د اسپیټال نرس به درته وایي چې ورشه ډیسپوزیبل سرنج راوړه خو سړی نشته که نه که سړی وی نو بیا به د دې ملک دا حال وی بیا به دا ملک داسې وی تمام متعلقه محکمې چې دي عاملاو یو وزیر چې اوس یې ویستی دی یو ډایرکټر ماته اکسیجن خط راولېږلو چې 3 لک روپۍ رانه اغستې دي چې ډایرکټر کوم دی او تر اوسه یې ډایرکټر نه کړم لږ په جمعه کې ووایه مال ډېرې ښه کړي دي ستا د خدای کور په هغه اکسیجنی وباسي ویران دي کې خدای ستا کور د بد لیوه بچیه 3 لک روپۍ چې تا ډایرکټرۍ دپاره ورکولې خو په اکسیجنۍ کې به تا د خلکو بیړه تباه کړي نو 3 لک روپۍ دې ولا پیدا کړي سم کار یې در سره کړی نو عزیزانو سړی نشته تپوس والا نشته یو سړی او ښځه به ترې ډېره یېرېده او یو ناډو یېرېده نه وی هلکه څه چل دی تا نه ښځه ډېره یېرېږي او ما ناډو یېرېږي نه وی وروره ما خو چې واده وکړو کور ته رالمه ړومبی شپه وه کوټه کې پیشو میاو میاو وکړه ویل چاړه مې راواغستې وه څو چړۍ مې پیشو وویل ښځې مې چا چاړه او زما سترګې وکتې هغه چې یېرېدلې ده نن هم یېرېږي د جنیجو صاحب هم د شپې پیشو کوټې ته بوتلې ده چې پیشو یې بوتلې ده چې هغې میاو کړي دي ده چې چاړه راغستې ده چې پیشو یې په چاړه والې ده نو ښځې ورته وایي چې وی آغا ای ترنکو او مردن گربه شب اول است اوس پیشوګانې مه وژنه ما په ړومبی شپه ته پېژندلی نو دې محکمو دا سربراهان پېژندلي دي ځکه نن ستا په محکمو کې اللیلان بازار لګېدلی دی لوټ لګېدلی دی سره سترګه دې وه دولت ته و په پاکستان کې اوسېږه سره سترګه او دولت ته نه و په وخت ځان لږ کوتی که نه او پکې ځان خښوه ستا ځای په دې ملک کې نشته واخر دعوانا ان الحمد لله